یا ایها الناس اتقوا اے خلق ویرے گئی تاسو ربکم الذی در رب خپلنا هغه رب خلقکم من نفس واحدت چې پیدا کړی تاسو د یو نفسنا وخلق منها او پیدا کړی دی د دغه نفسنا چې آدم علیه السلام دی زوجها بیبی ددو وبث منهما رجالا كثيرا او خوار کړي دي د دواړو نا رجالا كثيرا سړي ډېر ونساء او زنانا واتقوا الله الذي ويرګي د الله نا او دا الله غزاد دې تساءلون به چې تاسو غواړئ د یو بل نا په نوم دغه الله والارحام او ویرګي د پرې کولو د رشتہ دارونا ان الله بشک الله کان علیکم رقیبا دې پتا سو باندې نگران او نگهبان وآتوا اليتامى اموالهم ورکوي تاسو یتیمانانو ته مالونه د دوی ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبدلوي غیر ردی مال لرب داغ طیب او عمد مال د یتیم سرا ولا تأكلوا اموالهم مخری مالون د یتیمانانو الى اموالکم دخپل مالون سرا انه کان حوبا کبیرا بیشکا دا خوڑل د یتیمانانو د مال دے دا گناہ لوی گناہ عظیمہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کچر د یری گئی تاسو اللہ تقسطوا فی الیتاما چې انصاف بون کوي په هغه د یتیمانانو جنکو په بارکه هغه د مہرونو وغیرہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ نو پس بیا نکاح کوي د هغه زنانو سره چې حلال دي ستاسو د بارا من النساء د نور زنانو نا بغیر د یتیمانانو نا مثنا وثلاث ورباع د دو سرا یا د دریو سرا یا د سلور سرا فَإِنْ خِفْتُمْ پس کجرد یری گئی تاسو اللہ تعدلوا فواحدتاً چه انصاب بونکی فواحدتاً بیادر لکافی دیو بی بی او ما ملکت ایمانکم او یادر لکافی دا حغا چه مالکان دی لاسو نستاسو ذالک ادنا اللہ تعولو دا خبرہ نزدینا دیتا چه ظلم بونکی تاسو وآتوا النساء صدقاتهن ورکوي تاسو زنانو تا مہرون د دوی نحلا په خوشالۍ د نفس سرا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا پس کجرد ماب کی دا زنانا تاسو تا سشید دی خپل مہرنا نفسا پخپل مرزی سرا فکلوهن بس بیا خوری دی لرا حنی ام مری خپ مزی او بغیر د سیرنا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم اللتی او مور کوي تاسو کم عقل تا مالون خپل التي هغ معلونا جعل الله لكم قياما چې الله تعالی ګرځولي ستاسو د بارا هغه اسباب د زندګۍ د گزاران ورزقوهم فيها رزق ورکوي دوی ته پدې کې وکسوهم او جامه ورکوي دوی ته وقولوا لهم قولا معروفا او وینا کوي دوی ته خیست وینا دغه نه دا هم هغه مفسرین روباسي چې په کور کې زنانه هم د خپل مال ذمہوار مگر دوا
چې هر څه سره د زنانه په لاس کې ورکی چې خرچه د دې په لاس هر څه سره د دې په لاس ځکه دا زنانه ډېره زیاته محترمه ده خو لیکن د نارینا عمر عقل د دې نشته د نارینا عقل د دې نه سیوا دی نو مال او دولت د دې په اختیار کې د دې په ذمہواری کې مو ورکوه وابتلوا الیتاما او ازمائش را ولی پا یتیمانانو حتی اذا بلغوا النکاح آن تردی چی دوی ورسیگی بلوغتا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا کجرتتا سم محسوس اکڑا دوین اقل مندی اخیارتیا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ نُپس ورکی دوی تبیا مالون دوی ولا تأکلوها او مخرد مالون دوی لرا اسرافا و بدارا پزل خرچی سرا او پا اغی جلتی سرا ایکبرو چلوی بشید دوی ومن کان غنیا سوک چوی مالدارا فلیستعفف نبس دے دزان بچ وساتی ومن کان فقیرا او سوک چوی فقیر غریب فلیأکل بالمعروف نبس دے دی خوراک کی دین بقدر د حاجت فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس ہر کل جدا سور کوئی دوی تا مالون دوی فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ نگواہان قائم کئی پدیوان دے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کافی دے اللہ تعالی حساب اغسطن کے للرجال نصیب مما ترک الوالدان دا دی د سړو د بار حصہ د هغه مال نه چې پر خودلې د والدینو والاقربون یا نور رشتہ دارانو وللنساء نصیب او دی د خزو د پار حصے مما د هغنا ترک الوالدان والاقربون چې پر خودلې د والدینو یا رشتہ دارانو مما د هغ مال نقل منه او کثر کلګوي هغه او کډیر نصیبا مفروضا د حصے دی مقرره وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ہر کل چه حاضر شی تقسیم د ترکی دا خاوندان د رشتہ داری والیتاما یتیمانان والمساکین او مسکنان غریبانان فرزقوهم من نبس ورکوی دوی تددغ مالنا وقولوا لهم قولا معروفا اوینا کوی دوی توینا مناسبا خکلی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ پس ودی یریگی حق کسان لو ترکو من خلفهم کچرت پریگ دی دوی ورست دخپل زانوننا ذریتا ضعافا اولاد ضعیفان اولاد معشومان خافو علیہم ندوی بیریگی بیا پہغیم نند دبل یتیم باندی هم حقا منشی او داغ حق تے اغنوی فلیتق اللہ پس ودیریگی دوی دا اللہ نا ولیقولو قولا سدیدا او وینا دی کی دوی وینا دا شریعت مطابق دا عدل او دا انصاف ان الذين بشك حق کسان یاکلون اموال الیتاما ظلما چخوری مالون د یتیمانانو په ظلم سرا انما یاکلون فی بطونهم بشک دوی ورچوی خیټ خپلتا نارن ور لرا وسيسلون سعيرا او زرد چدوی بور اغر زولیشی سعيرا اغی شغلو والور کی یوسویکم اللہ فی اولادکم
حکم کوي الله تعالی تاسو ته په بار د اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین چې ویبا برخه ویبا حصہ د نارینه د پاره په مثل د حصې د دوو خزو د دوو زنانو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پس که چرته وی دا اولاد د سړی ټول هغه جنکۍ زنانا فوق اثنتین وی دوا یا د دوو نسیوا فلهن ثلثا ما ترکن پس وی بد دوی د پاره برخه دو پدریو کې ما د هغې مالنا ترک چې پرې ښودلی دی مړي وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً او کوي دا اولاد دی مړي یو جنۍ فلها النصف وی بد دې د پاره نیم مال ولأبويه لكل واحد منهما السدس او حصدا د والدینو د پاره د هر یو د دې دواړو د پاره شپږما مما په هغه مال کې ترکا چې پرې خودلې دی مړي ان کان له ولد که چرته وی اولاد د دې مړي فإن لم يكن له ولد كجرد النبي ددي مړي اولاد وورثه ابواه او میراث وړي دنه د مور پلار فلأمه الثلث بیا به وی د مور د پاره دریم حصہ او باقی د پلار د پاره فإن كان له اخوة كجرد وی د دې مړي د پاره رونا فلأمه السدس بیا به وی د مور د پاره شپږم حصہ من بعد وصیت ورست د وصیتنا یوسوی بها چې وصیت کړي دی مړي په هغه سرا او دین او ورست د قرض ورکولنا آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون حس علم نشت تاسو تا پتہ نشت تاسو دا ایهم اقرب لکم چکم یو نزدې دے تاسو تا نفعان پا اعتبار د نفع سرا پا اعتبار د پیدی رسول سرا فریضة من اللہ دا حسی فرض دی دا جانب دا اللہ نا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی علم والدے و حکمت والدے ولکم نصف ما ترک ازواجکم او دیستاسو دپارا اے خاوندانو نیم برخا نیم حصہ ما پہغی مال کی ترک ازواجکم چپر خودلے دے بیبیانو ستاسو اللم یکن لہن ولد کچردن نوید دے خزو دپارا اولاد فإن كان لهن ولد كچرت وید دی خزو اولاد فلکم الربعون بیاستاسو د پاره حصہ د سلورما مما بهغ مال کې ترکنا چې پر خودلې دی خزو من بعد وصیت یوسوین بها ورستو د نافذ کولو د وصیت نا چې دوی وصیت کړي په هغه او دین او ورستو د ادا کولو د قرضونا ولهن الربع او حصدا د خزو د بارا مما په مال حصدا د خزو د بارا سلورما مما په مال کې ترکتم چې تاسو پر خودلې د اے ناری نو لم یکن لکم ولد کچرتن نوی تاسو د بارا اولاد فإن كان لكم ولد او کچرت ویستاسو اولاد فلهن الثمنون بیا د خزو حصہ د اتما مما پهغ مال کی ترکتم جتاسو پر خودلے من بعد وصیت ورستو د نافذ کولو د وصیتنا توسون بها جتاسو وصیت کړي په هغه سرا او دین او رستو د ادا کولو د قرضونا وان کان رجل کچرتوی یو سړی یورثو چې میراث وړل کیږي د
کلالتن وید بے سوکا بے کسا او امرأتن او یاوی خزا دغرنگی ولہو اخن او اختن او وید دغی میرات سڑی یا خزی دبارا رور یا یوخور فلکل واحد منہم السدسو نو پس ویبا دا ہر یو دا دے دوارو دا پارش پگم حیسا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس کچر دوی دارونا خویند زیاد دیونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو پس وی بدوی شریکان پدرے محیسکی من بعد وصیت یوصى بها او دین ورست د نافذ کولو د وصیتنا چې وصیت کړل شوی په هغه او دین او ورست د ادا کولو د قرضینا غیر مضار شیطاسو هغا غیر ضرر رسون کی وصیتا من اللہ دا حکم دے دا جانب دا اللہ نا واللہ علیم حلیم او دے اللہ تعالی علم والا و بردبارا تلک حدود اللہ دا مقرر حکمون دی دا اللہ ومن يطع الله ورسوله چاج تابعداري وکړه د حکم د الله او د نبی عليه السلام د رسول د هغه يدخله جنات داخل بکی الله تعالی دلر جنتون تا باغون تا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها چی بیگی بلاند ده هغین نهرونا ہمیشہ بوی دوی پا هغی کے وذالک الفوز العظیم او ددالو یا کامیابی ومن یعص اللہ ورسولہ چاجنا پرمانی وکړه د الله او د رسول د هغه ويتعد حدوده او تجاوز وکړه د حدونو د الله نا يدخله نارا داخل بکی الله دلرد ورتا خالدا فيها ہمیشہ بوی پدی کی وله عذاب مهین او وی بدد دوبارہ عذاب سپکون کے